دا استاد شاګرد و کښت ته اوبه ورکول دونه فایده نه کوي. لقمان حکیم فرمایي لکه دا خپل شاګرد وهل. مولانا قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله، مولانا یعقوب نانوتوي صاحب رحمه الله خپل شاګرد واغی. نبی صاحب فرمایي نو شاګرد خپل د خدای دپاره د خدای دپاره مو مې و د خدای دپاره هغه زه دې وهم درسه د خدای دپاره، زه چې تا وهم زه د خدای دپاره وهم چې سړی سې. صحیح ده. الله دې موږ ته رانصیب کړي، الله دې رانصیب کړي د ټولو استادانو. هر استاذ چې د استاذ احترام وي بیا به انشاءالله دا معاشره نه تباه کېږي. او که استاذ تباه و برباد ولو ما او تا شاګرد آباد و نو هغه خوند هم ولاکه کوي، خوند ولاکه کوي. دا د مثال لري لکه بابا چې برباد دي اولاد یې آباد دي، ای نو خوند کوي. نو خاص کر تی ته وایم د خپل مسجد امامانو خیال ساتئ، پر چا دې سپاره ویلې ده، پر چا دې قل والله زده کړی. بیا ملایان خو غریبان خلک دي، هغه راشي ستا دوکان لره نه بس ډېر زیر زیر کېږي، ولې ته 200 روپۍ ورکوې. دی دا ستا دونه غټه استاد دا نه شماري، زه ستا استاد یم، تا 300 روپۍ شمارې. ما تا ته قرآن در زده کړي، ما نه دی شمار کړی، زه ستا ته غلی غلی رالم، شرمېږم هم سترګې هم نسم پورته کولی. او ته په دا 300 روپۍ څنګه مغروره یې؟ دا غرور د مابین ځه وباسئ. صحیح شو. د خپلو استادانو قدر وکئ، قدرمن به یاست.